دا د اکبر بادشاہ لټان دي دا حکمران طبقه چې دا لټان د اکبر بادشاہ زمانہ کې درې لټان داسې پراتونو دا یو په دې سینه بیره پراته و چې بیره پراته و نو پاس یو سور سړی روانه ول کاکا خبره وره ارا کوشوي چې دا بیماران دي جوړه او دوی اوس داسې پراته دي چې داسې پراته دي نو ولې دا بیره می پسینه پراته ده لکه د خپل کې راواچو هغه دا خیال کړی چې دا جوړه فالج بواله یا ولې کاکا بیماری ول نه ټیک ټاک ول دې نه بیره خلې ته کولې نه شو زه دې اسنه ور پسې را کوس کم چې پاک شو په دې مخې واله اځم چې ور سره پروت ول سمعوا ولې ور پرون می غول کړیو نور علی کله نه پاکوله دې حرامي سمعوا آی پر خدا دوی یو دو پټاخې لگاو چې دا دوی می لگاو کو دریم ورته چې وای دا دوه آرامیان ول پتا څه چل دی ول زم پروتم پرون می سپی خله کی متیازي کولی دوی ورته کوړی نه وي وای په ایمان دا هغه دي کنه سیس تګورا دی تګورا جاز جوړول تګورا دی تګورا توپی جوړول تګورا دی تګورا سلوخ کاله وشو چې په سلوخ کاله کې یو حکومت د ملک د ترقۍ هیڅ کوشش نه دی کړی سوا د خزو د ترقۍ خزو له داسې ترقی او ازادي ور کړی دا چې راشه کوي چې مونږ چې په دې کم پلیت ملک کې اوسېږو دا د شپې ټوله شپه ټي ویګان ګوري وی سي آرونه ګوري ټوله شپه ډرامې ګوري دلته یو کنجرخانه جوړه کړې ده چې نشترحال نومې پیښې ده پرون یو هلک راته یو تصویر راوړو په پېښور کې لګېدلی دی چې زه اوس په منبر هغه الفاظ نشم ویلی چې هغه تصویر په کوم شکل کې دی او عام په دیوالونو لګېدلی دی ستا ټول ملک دی وخت کې د ډمتوب ډیپو دی ټول ملک آئنده نسل چې کوم دی آئنده نسل دا به مکمل دمانی دا خزی به کمپلیٹ ډمې وي ډمې فی الحال ډمې دي په دې لار آیات آباد ته دا وخت وګورئ چې ځي دا سمې ښځې دي کم دله چې ښځه ځان سره کړي او آیات آباد له شاپنګ له بوځي د دې دله په سټ د درېیمې تبه ورکېږي که نه پنځه څلوېښت کاله کې د پاکستانو امبرسرو میخو شاپنګونه پوره نشي پنځه څلوېښت کالو اوس ورشي صدر روډ باندې وګورئ موټرې ولاړې دي او نه راغی دی چې ښځه را روانه کړې سودا اخلي نو کور دې وران شه سودا خو یو میاشت کې سړی لي په اتمه ورځ یې لي نو هغه ورځ دا ستا ملک دی اوس یو بله مهرباني در باندې کېږي که خیر که څه ګړبړ به وشو نو په تاڼو کې به ښځې هم تانېدارانې ناست دي سپایڼې چې دي دا به هم ښځې کیني شاه منصور مولانا صاحب د خدای وبخي هغه به دا ټکی ډېر کولو چې خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره یو سړي ما نه پوښتنه وکړه چې دا ښځې به د شپې ګشتونه هم کوي مالاو ویل بیا به څه کېږي ما دا تپوس رانه بیا ځان له وکړه ځان له بیا رانه وکړه مجلس کې رانه مه کوه